السلام علیکم کتونکو ماسټر شاه سوار ما دا وخت زه راغلی ما ته مرګره سیټي ده دلته یو کلب ته رالو د دې کلب چې کوم اونر دی د هغه سره خبرې اترې کوو چېرته ځئ مه موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو د راتلو ډېره زیاته مننه یو جهان چې تاسو دا قیمتي وخت موږ له راکړو دلته موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وشو. ډېره مهرباني وروره لاول د ټول نه مخکې راته خپل نوم ووایئ ستاسو نوم څه دی؟ زما کامران خان نوم دی. بیسیکلي زه د تیملګري یم. زما پیدایښت د تیملګري دی. زه په دې فیلډ کې د 10 سال نه یم. مونږ دلته مارشل آرټ کوو. زموږ سره دلته جمناسټک دی، باکسینګ دی، وشو ده. زموږ سره دلته پروفیشنل ټیچران دي. وشو دپاره زموږ سره ماسټر جاوید صاحب دی. د هغې نه علاوه کیپکیشن دی زموږ سره چې په هغه کې د هغه ښه مهارت دی. زموږ یو استاد محترم دی جمشید غزال صاحب دی. بیا پسې سینیر یو بل ملګری دی بلال صاحب دی. نو زموږ سره چې تاسو دا کوم هلکان یې نه کشران چې نه نو دې په شا پسې ډېر لوی لوی خلک راته دي او الحمدلله دلته زموږ د گیم هېڅ کمی نشته دی. شکر الحمدلله چې هر گیم موږ دلته ټچ کوو او د گیم موږ سره داسې قسمه گیم نشته په مارشل آرټ کې چې موږ یې نه کوو. صحیح. دا کلب ستاسو چې کوم کلب دی دا په څه نوم یادېږي؟ خلک چې ستاسو خواله راځي نو څه نوم به یادوي ستاسو دې کلب؟ زما کامران میکس مارشل آرټ زموږ د اکیډمۍ نوم دی. ټیک ده. نو دغه زموږ په دغې باندې پیج هم شته، د یوټیوب چینل هم پې شته، د ټیک ټاک آی ډي هم پې شته دی. نو زموږ د کلب نوم دغه دی. ستاسو کوم داسې شاګردان شته دی چې د هغو خپل کلبونه یا په تیمرګره کې یا د دې نه اوټ کوم ایریا په هغې کې د هغو خپل کلبونه وي؟ زموږ په هر ځای کې شاګردان دي الحمدلله د خپلې اکیډمیانې دي. خپلې اکیډمیانې چې دی موږ اپریشیټ کوو. موږ د هغو په شا باندې ولاړ یو. موږ ورته ډاډګیرنه ورکوو. تیمرګره کې هم شته دی. د هغې نه علاوه په منډه کې هم شته دی، داسې پسې په واړۍ کې هم شته دی او زموږ په بړخېده کې هم داسې اکیډمي شته دی. الحمدلله چې کومه ایریا چې تاسو وګورئ په دې خواوشا علاقو کې زموږ ډېرې اکیډمیان دي او زموږ مین صورت تیمرګري دا دی. صحیح. تاسو چې دا کوم ګیم ښودنه کوئ دا په څومره عمر کې چاله پکار دی؟ یو ماشوم څومره عمر پکار وي چې هغه ګیم شروع کړي؟ دا خو انلیمیټډ دی چې یو ماشوم اوس جمناسټک دی چې هغه د ماشوموالي نه سټارټ واخلي هغه کې داسې دی چې وجود کې فلیکسیبلیټي، وجود کې نرموالی، هغه د ماشوموالي نه پکار دی. نور دغه ایشو نه ده. فټنس دپاره چې راځي هغه عمر سره ډیپینډ نه دی چې عمر دی یا مطلب 15 کالي یا 20 کالي یا 25 کالي نو ایشو دغه څه مسله نشته دی. صحیح. د دې ګیم فایدې څه دي؟ د انسان د بدن دپاره څه فایده ورکوي؟ نوره کومه فایده وي هغه فایدې راته لږ بیان کړي. فایدې خو د دې ډېرې زیاتې دي. یو خو دا ده چې نن سبا تاسو وګورئ سیندونو ته لاړ شئ، داسې غرونو ته لاړ شئ. زموږ دا ینګ جنریشن په نشه باندې مبتلا دی او د هغې شکار شوي دي. یو فایده یې دغه ده چې الحمدلله تاسو څونه سټوډنټ یې نه دا د نشې په شکار کې نه الحمدلله یو قسمه نشه نه کوي. نو فایده یو دغه ده. بل دا ده چې الحمدلله وجود تاسو وګورئ موږ چې دا کوم فټنس وشو دا کوم ګیم مونږ وکړو تاسو عام کس وګورئ هغه له تاسو پنچ ورکوي بیخي هغه بېهوشه کېږي او دا تاسو وګورئ فایده دا ده چې فټنس ډېر برابر وي، سټمک هم مضبوطوي او ډېر زیاتې فایدې ده. صحیح. حکومت تاسو سره څه مرسته کوي که نه؟ څوک تاسو پروموټ کوي؟ د حکومت د سیډه تاسو څه میلاویږي یا کومه ډاډګیرنه درکوي حکومت؟ نه زموږ د حکومت د طرف نه د اوسه پورې دلته چې کوم سپورټ افسر دی ابرار نامې ده الله دې پرې په خپله رحم وکړي. د اوسه پورې د 10 روپو څیز حرام شه که هغه موږ دلته اغوستی دا تاسو چې صحیح نه څه سامان یې نه دا بلکل زموږ په خپلو پیسو شوي او زموږ سره د حکومت د طرف نه د 10 روپو تعاون هم نه دی شوی. زموږ تاسو په خپله سوچ وکړئ لکه دا هلکان به د نشې شکار کېږي نه چې دونه غټ پټ حکومت چې تاسو نور ډسټرکټ وګورئ که باجوړ دی که بس پېښور ته لاړ شئ په هر ډسټرکټ کې ایونټونه کېږي. یو واحد دلته تیملګره ده چې دا پسمانده ده او دا وایي دا سړی راغلی دی د اوسه پورې یو ایونټ دې نه دی کړی. سرکاري چې کوم راځي هغه فلاپ کوي او هغه هم په موږ نه کوي. نو زموږ د طرف نه د دوی طرف نه موږ ته هېڅ تعاون نه شته. صحیح. د حکومت نه هم څه غوښتنه ده؟ د حکومت نه هم دا غوښتنه ده که نور ټسټ کې موږ وګورو باقي د هغې بار بار ایونټونه کېږي زموږ خپل حق چې کوم دی هغه موږ ته هغه نه راکوي. زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې خیر دی که تاسو موږ له څه نه راکوئ بهر تاسو ویزټ کوئ تاسو راځئ چې دا کشران دغه ډاډئ او هغه حوصله افزایي کېږي نو زموږ هغه هم نه کېږي که نه نو موږ به ډسکرس کېږو نه تاسو په خپله وګورئ تاسو راغلئ موږ خوشحاله شو ستاسو زموږ خبرې اترې وشوې ستاسو زموږ د هلکانو ستاسو هغه ټیلنټ د کسانو به مو ګوري تاسو مو وکتو
چې الحمدلله دلته دونه ټیلنټ دی د منشیاتو خلاف موږ جهاد کوو دلته راغلي یو سټرګل کوو چې بهرحال موږ سره دا سامان چې تاسو وینئ زیاتر سامان دا موږ په قرضونو باندې کړی دی زموږ د حکومت څخه تعاون نشته دی پکار دا ده چې راشي او څه کامیاب شي دا زموږ سره پوره کړي او هغه کې زموږ سره شرکت وکړي. صحیح. عام ولس ته زموږ د کتونکو ته او خپل پلیئرز ته به څه پیغام ورکوئ؟ نو عام ولس ته خو زموږ دا پیغام دی چې نن سبا تاسو وګورئ څنګه چې ما وختي خبره وکړه چې نن سبا خلک زیاتر موبایل یوز کوي خپل ګیمونه کوي د خپل صحت خیال ساتي د مشرانو ریسپیکټ کوي الحمدلله موږ جازي ګیم نه کوو دلته موږ تربیت هم ورکوو موږ په خپله باندې دلته د هر ماشوم له د ګیم حوالې سره موږ ګیم هم پریکټیکل طریقې سره کوو د هغې سره موږ د ماشومانو ښه حوصله افزایي کوو تربیت ورکوو د اخلاقو باندې ډیپینډ کوو او بل دا د منشیاتو خلاف جهاد کوو. صحیح. د خپل پلیئرز ته به څه پیغام ورکوئ دوی دپاره څه پیغام تاسو جاري کوئ یعنې د دې نه علاوه نورې کوم اکاډمۍ کوم کلبونه هغوی هلکان چې کوم پلیئرز دي هغې دپاره به څه پیغام وړاندې کوئ؟ نو پیغام خو دا دی چې تاسو وختي خبره وکړه چې دلته تاسو سپورټ افسر موږ ته د اوسه پورې د لسو پورې تعاون نه دی کړی زموږ د پلیرانو مسایل دغه دي چې یاره دا پلیران ټول یو شي او د حکومت نه موږ غوښتنه وکړو چې موږ ته کوم مسایل دي په هغو باندې نظرثاني وکړي او د هغو په دې زموږ په ریسیزونو باندې دغه وکړي نظر واچوي. ډېره مننه کتونکو تاسو د کامران بهي خبرې واورېدلې امید لرم چې ستاسو به د دوی خبرې اترې ډېرې زیاتې خوښې شوي وي د دوی د یوټیوب چینل هم ورسره سبسکرایب کړئ د دوی د فیسبوک پاڼه هم ورسره لایک کړئ د دې سره ماسټر شاه سوار له اجازت راکوئ د لوی الله په امان.